انا لله و انا الیه راجعون. ګرانو کتونکو، علف خان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، نن د 400 په شاخ نمبر 6 ګرون کې یو جنازه وه. د هغه جنازې ذکر به کوو چې هغه جلیل خان ولی حکیم سید په سعودي عرب کې خواري مزدوري کوله. هلته کې وفات شو. څنګه وفات شو دغه علم ما سره نشته دی، خو بهرحال هلته کې وفات شو او نن پاکستان ته خپل ابایي کلي ته داغه جسد روړل شو په تابوت کې بند. ما چې په دې باندې یو څو خبرې ترې وکړم او د ټولو مخکې خو د هغې خلکو شکریا ادا کوم چې چا ورله هلته کې منډې وهلي دي او پاکستان ته را رسولی دي. په پردیس کې چې کله مړی وشي نو د مړي روړل چې کم دی دا دغه ځای مسافرو دپاره بیا یو چیلنج وي چې څوک ورسره نږدې وي څوک لرې وي نو هغوی بیا ډېرې منډې ترړې دې لپاره وایي او بیا پاکستان ته دغه شپ کېږي. په دې کې ښه کافي روزي خوم وړي. خو زه تاسو د مسافر ژوند ښیم. ډېر مسافران، اکثریت مسافران دا د لاس ګوتې یو شانتې نه وي چې هغه زه بعضې ټایم کې خو شاټارې لفظ استعمالوم چې په دیرو کې ناست دي، کار روزګار یې نه وي، خلکو ته بس کالونه کوي او بس ما سره واده وکړو، ما ته ځان وښایه او ټچ موبایل او دغه هغه. نو ډېر خلک موږ له غریبانان راځي نو هغوی بیا دا نمبر یې بند کړي. خو اکثریت مسافر د دې مل نه د غربت په وجه باندې د بېروزګارۍ په وجه باندې دغه پردیس ملکونو ته تللي دي او هلته کې د خپلو بچو د کفالت دپاره په خپل ځان باندې ورځ او شپه یوه کړې وي او دغه مسافر خو خپلو بچو له پیسې ګټي. نو زموږ په دې ملک کې زموږ شان سوشل اکټیویسټ چې غریبانان ورته په ګوته کړو نو هغوی له خو هم د هغې نیمه برخه رالیږي. نو ځکه په هغوی باندې هغه ژوند د ساني چونکې مسافري ډېر ګران کار دی. یوه شپه د بچو نه بار، د مور پلار نه لرې، په کلي کې د غم وشو راتلی نه شي، په کور کې د غم وشو په ایمرجنسي حالاتو کې نه شي راتلی. د هر سړي داسې خپل روزګار وینه چې بس ارجنټ کې ورته ټیکټ میلو شي. نو اکثریت مسافر خپل مور پلار خو مو نه لیدل او په دغه پردیس کې ژوند کوي. ډېره ګرانه ده. په دغه مسافرو چې کم تشدد کیږي، کم ظلم پې کیږي، په جیلونو کې ډېر بې ګناه پراته دي. بیا بعضې جنټانو په دوکه سره لیږلي وي. موږ ته یو شمېر مسافرو کالونه کړي دي. د یو ټایم کې ما ته یاد نه راځي خو ما سره اوس هم په وټساپ کې شته. خو دغه مسافرو ته یم چې دغه ځای کې تاسو یو وړوکي شانتې کلیپ کوئ چې کوم ایجنټ را لیږلی نوم یې اخلئ، کومه وعده یې سره کړې ده، هلته کې تاسو ته هغه روزګار نه میلاویږي او تاسو په دغه فوټپاتونو باندې شپې کوئ. اوس زموږ یو کلیوال دی سعودي عرب ته تللی دی او د ډرایورۍ ویزه ده او کومه ویزه چې ده نو هغه ویزه دا قانون دی چې بل څه کار پکې نشي کولی. اوس هغه دلته ډرایوري ورځي نه، هغه باندې دلته انډیوالي هم راوړي. زه د ایجنټ اریان یم چې تا دنه انټرویو کوله نو ده سره ډرایورۍ لایسنس و نو ورسره د هغه ځای لایسنس شته او نه دې ځای شته، بل کار کولی نشي. اوس د هغه یوه لار ده چې او پاکستان ته واپس راځي او بیا به ځان له بله ویزه کوي او بیا به هلته کې ځي. نه ګلکاري کولی شي، نه لیبر کې کار کولی شي او هغه هلته کې پریشانه دی. هلته به مور پلار به دا تمه کړي چې هغه خو پیسې نه رالیږي. نو په داسې حالاتو کې بلکل هغه هم راتګ پکار دی. خو ډېرو مسافرو سره داسې دوکې وشوې چې د مجبورۍ نه ځي، هلته څاروي خرڅ کړي، په ګاڼه پیسې راوالي، قرضدارو کړي، د خپل کوروالا کالي خرڅ کړي، پردیس ته لاړ شي چې زه به خپلو بچو له څه وګټم چې هغه ښه تعلیم وکړي، زما ژوند خوښ یم په دو لګېدلی خو چې دا بچي مې ښه ژوند تېر کړي، د خپلو بچو دپاره هغوی په ځان باندې سختې تېروي. زه کله کله زمونږ یو ملګری دی مقرب خان صاحب دی، یقینا دې وخت کې رانه نوم مې هېرېږي او هغه چې کله د دې مسافرۍ خبرې کوي نو نوم به راته دلته کې اکرام الله مشواني صاحب لاندې ولیکي. هغه نوم هغه زما دا پروګرام ګوري نو موږ سره پروګرام کې راځي نو هغه چې کله د مسافرۍ خبرې کوي نو هغه د زړه د سوخ ته لګوي. نو زه د هغه خبرې کینچ کوم چې موږ دلته کې څه کوو، خو دلته بچي اعلی تعلیمونه کوي، علم هم پې کوي او نور تعلیمونه هم د خپلو بچو دپاره. دغه شانتې د نورو مسافرو هم دا حال دی. خو چې کله مسافر هلته مړ شي، چت نه راپروزي یا نور داسې څه واقعه وشي نو دلته په مور پلار بیا څه تېرېږي، ولې انتظار کوي، دلته مړې نه وي او جړاګانې وي.
چې هغه به راځي دې ځوان ته وګورئ که نه دا به په کوم امید تللی و د ده به کوم ارمانونه زه به هلته مزدوري کوم او بیا پاکستان ته ځم د انسان ژوند هسې کم دی خو مرګ له بانه نه وي نو مرګ به نه وي د دې دنیا نه هسې تګ دی خو په مخلصۍ سره او ځان کې په حقیقي معنو کې مسلماني راوستل دي خو دلته زه دا خبره کوم د حکمرانانو لپاره چې ستاسو خارجه پالیسۍ چې کوم دي نو هغه هم ټیک نه دي ستاسو دغه ملکونو سره روابط ټیک نه دي چې دلته په لکاو خلکه پاکستان پرېږدي او دغه ملکونو ته ځي نو پکار دا ده چې دغه ځای کې تاسو کوم سفیران کینولي وي نو بې خولې سفیران مه کینوئ چې هغوی سره څه ژبه وي هغوی له انګلیش ورځي هغوی له عربي ورځي ډېر خلک داسې کوي خبرې نشي کولی هغه له بیا بېل ترجمان ساتلی وي دلته په شپارستونو باندې تاسو سفیران نیسئ نو هغه به هلته کې دغه مسافرو مقدمه څنګه وچیړي نو ګرانو کتونکو دغه جلیل صاحب باندې مې خبرې کولې خو دا نورې خبرې م پکې اخمې وي راتلونکي وخت کې هغه ورځ په غورس باباجي کې د ټیلپي د مشر نه ما د مسافر حوالې سره چې کومې خبرې وکړې د هغه په ذهن کې یو خبره راغله او هغه خبره مې دلته کې ضروري غوښتله چې د مسافرو لپاره د هغه کوم سوچ و نو دا حکمرانان دوی به بس د مسافر رالیږې به دې مل ده ستاسو په پیسو باندې زمونږ ملک روان دی بلکل د هغوی په پیسو ملک روان دی خو مسافرو له تاسو څه وکړل ټول حکمرانان ګرام ګاڼه یو وله نه دي کړي صرف یې په هغوی باندې برید تو کړي دي دا زما چې کوم سوچ دی ډېر مسافر به و چې موږ له پلانکي ډېر څه کړي دي او دی کړي هغه کړي چې څه یې کړي نو دی له قانون پکاري دا قانون جوړ شي زباني جمع خرچ خبرې نه دلته قانون نشته بس په مایک به راشي او په تقریر کې به ودرېږي او موږ په تقریرونو دوکه کېږو په تقریرونو مه دوکه کېږي عملي کار نو زه راتلونکي وخت کې دا خلک به بیا الیکشن کوي دا سیاسي پارټۍ دوی د خپل منشور برخه چې کوم دی د مسافرو لپاره خارجه پالیسي په دې باندې کار کول د دوی لپاره اواز اوچتول دوی ته مراعات ورکول په دې باندې چې څوک کار کوي نو هغه له ووټ ورکړي او الله دې کي مسافري د چام نه ده خوښه خو دا د مجبورۍ نه د نستۍ نه دغه ملکونو ته ځي په دې خپل ملک کې ولې کارخانې ورکړي روزګارونه دې ورکړي خپل پراډکټس دې تیار کړي موږ نن د یهودیانو پراډکټس ته ناست یو که نه وي 80-85% موږ د هغه ملک و هغې را باندې بند کړو نو دلته به بیا پی چې کوم دی دا هم تا ته نه میلاویږي خیران یم چې دلته کې لکه څه داسې تیاریږي چې دلته څونه ښکلې ښکلې سکل والا هنر والا خلک په پردیس کې په دغه بهر ملکونو کې دغه خلکو په کار راځي خپل ملک کې ولا وسایل نه ورکېږي نو داسې انجینران دلته شته خو آخري انجام به سي د ډاکټر قدیر شانتې نو الله پاک دې دغه خاندان له صبر ورکړي او الله دې د مسافرو په حال باندې رحم وکړي او خدای د داسې حادثې نه مؤمن مسلمان وساتي دغه جنازه چې نن موږ ولیدله او دغه ځای کې مې ګونګسي واورېده خبرې مې واورېده نو ما وی چې په دې باندې پروګرام وکړم او د مسافرو په حال باندې خو هم د حکمرانانو ته راتلونکي الیکشن کې چې څوک برخه اخلي چې دوی ته م لږ په ګوته کړم چېرې مسافرو دپاره هم اواز پورته کړي په حقیقي معنو کې مننه